عبدالقدوس صاحب را سره ناست دی او عبدالقدوس صاحب په یو داسې حالات کې راغلی و چې د ژوند نه بالکل زړه تور و، زړه یې موړ و بالکل. نن د دې د خاندان ډېر خلک علاج کوي، مو نه لګیا دی. او زه خبر شوم چې پرون د 14 کسان راوستو که نه. څنګه عبدالقدوس صاحب اوس طبیعت د څنګه دی، برابر که نه برابر نه؟ الحمدلله اوس بالکل 100% داسې وایي چې زه الله پاک ټیکړ یم او اوکې شوی یم. چې پهله میاشت باندې زه دلته راغلم، ډاکټر صاحب ما ته کومه دوایي راکړله. د هغې نه مخکې صرف ما کې ساه وه، لور زما وجود یو پرزیم کار نه کولو. خو چې کله ډاکټر صاحب ما ته دوایي راکړله، میاشت دوه مه وخوړه، الله ربالعزت داسې کړم. نو زما ټولو ته دا پیغام دی. او څه بیا تر به څه حالت و؟ مسلې به څه وي؟ مسلې ډاکټر صاحب زما زړه داسې درزېدو چې یره به وه چې ټلیفون به راغو، ټلیفون سره به فوراً په ما باندې پیچس ولګېدو، فوراً زما زړه درزېدو چې رنګ به راغو، زما وجود به هنګ شو، بلکل زه به هنګ شوم. 15 کاله خو زه د کټ نه یم راپاڅېدلی، دومره به راپاڅېدم چې باتروم او د یارې نه مو بېرته پکې ننوتم. 15 کاله زما لور دا ځینو دردونه چاړو کړل. او دوايانې خو دې ډېرې خوړلې وې که نه؟ د دنیا ډېرو ډاکټرانو له تللی دي، ډېرو ډاکټرانو نه مې تللی او ما ډېرې دوايانې مې خوړلې، خو کار یې نه دی کړی. خو دغه 2 میاشتې کومه دوایي چې تا ما ته راکړه ډاکټر صاحب، مرض ما په دې خپلو سترګو تا وي چې لیدو روان دی. شکر شکر شکر. او ښکلی شوې مې ماشاءالله. اوس خو الحمدلله نه د واده ذکر مو کوم. دا ویډیو مې چې ته خور کتلې راته وایي تعالی موږ سړی درو ته واده کړی. د الله تعالی کینو که چې زه څوک هم ګورم او څوک ما سره کیني، زما په خوله کې دغه یو ټکی دی چې ډاکټر صاحب ته حیدر علي مومند ځان رسوئ، الله پاک به تاسو ته صحت درکړي انشاءالله انشاءالله انشاءالله. که د دنیا وګرځېږئ که نه، هسې فضول دي، فضول دي، فضول. روپۍ به هم لاړې شي، آلو مال به هم لاړ شي، ټیک کېږي نه. بالکل بالکل. بس داسې دی چې دلته خو معاشره کې دا رواج دی چې یا خو درته یو کس علاج شروع کړو، بس هغه به ټول عمر جاري استعمالوي. ته خپل ځان ته وګورې، دوايان مواد نشته، الحمدلله روغ جوړ څه ټیک دي. ډاکټر صاحب ټول عمر مې برکټیشن ګولۍ خوړلې ده، 14 مهینې دې سره اوس پوره کېږي چې ما د برکټیشن ګولۍ نه ناشته. ماشاءالله ماشاءالله. ډېر الله ډېر الله. 14 میاشتې کېږي چې تر اوسه پورې ما د بلډ پرېشر ګولۍ بیا نه ده اچولې. نه ده اچولې، او روزانه به مې خوړه، او چې ونه خوړه بس. الله دې مزید هم صحت درکړي. ستاسو ډېره مننه کوم، مهرباني قدرمندو سي، ډېره مننه ډېره مننه.